ملګرو دوستانو یو کس وایي چې آیا موږ ډېرې سجدې د تلاوت یو ځای کولی شو او که نه. د رمضان مبارکه میاشت او اکثر خلک تلاوت ډېر زیات کوي او په کار هم دی ځکه چې دا د قرآن میاشت ده او نو تا باندې 10 سجدې واوښتې یا 15 سجدې د تلاوت دا به ته څنګه کوې؟ اسانه سمپلی طریقه ده او مشکل ځان ته مه زیاتوئ. زموږ دا دین ډېر آسان دی او تا باندې 10 سجدې د تلاوت اوښتې دي را به شي او داسو دا خو به دې کړی وي مصله باندې به ودرېږي او به وایي چې نیت کوم د سجدو د تلاوت د قرآن عظیم الشان مثال په طور 10 سجدې کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را مخ مه د کعبې شریفې په لورې الله اکبر غوږو له ګوتې مه وروړه الله اکبر به ووایي او د هغې نه بعد به لاړ شي ډایرکټ سجدې له او د سجدې کې به سجده ولګوه 3 وارې سبحان ربي الاعلى بیا الله اکبر ټیک شو بیا سجده ولګوه بیا یعنی مطلب چې تا ودرېدو ته بیا ضرورت نشته ځکه فتاوی علمګیري او غټو فتاوو دا لیکلي چې دا ودرېدل پکې مستحب دي نو ته 10 واړه سجدې سجده لګوه او کېنه په دغې طریقې سره ته 10 واړه سجدې د تلاوت ادا کا او ځکه چې غوږو له ګوتې وړل پکې نشته سلام پکې نشته تحیات ور کې نشته نو بس دا اسانه طریقه و داسې ته 20 سجدې هم کړی شي 10 هم کړی شي نو په دغې طریقې سره تا سجدو تلاوت چې کومه ډېرې دي هغه په دغې طریقه ته ادا کولی شي. الله مو ډېر خوشحاله کا. جزاک الله.